حدیث کې راځي نبی علیہ السلام نه تاسو شو متى وجبت لك النبوه د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ته نبوت کله ملو شوه دی عموما کوم دا اورو چې 40 سال کې پیغمبر ته نبوت ملاويږي او 40 سال کې وایي نبی علیہ السلام ته نبوت ملو شو نبی علیہ السلام نه صحابه تاسو کې جی نبوت کله ملو شوه دی نبی علیہ السلام فرمایل وآدم بین الروح والجسد هغه وخت کې ماته نبوت ملو شو چې آدم علیہ السلام د روح او د جسم په مابین کې لا پروت وو جسم یې جوړ شو تعلق د روح وسره لا راغلم نو پس مکه پروت وو په اک وخت کې ماته نبوت ملو شو دی علماء فرمایي دا تقدم طرف ته اشاره ده د تمام انبیاء او مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت ملو شو دی خو اظهار نبوت په 40 سال کې کړی دی سونل مقام دی همدک وجه چې آدم علیہ السلام په عرش باندې کلمات لیدل لا اله الا الله محمد رسول الله د دغه کلماتو په وسیله سره آدم علیہ السلام الله نه دعا غوښته و هغه وخت له آدم علیہ السلام جسم جوړ شوی وو روح وته نانو اچول شوی په دغه وخت کې نبی علیہ السلام ته پیغمبري ملو شوی و